محترم سامعین پروګرام تحفه د سهار شروع شو او نن موږ د پروګرام کې د یوې اهمې خبرې نشاندهي کوو چې یو سړی په یوه ورځ کې د شپېتو روزو ثواب حاصلول غواړي او ګویا کې دی په یوه ورځ شپېته روزې نیسي د هغې څه طریقه ده هغه طریقه هغه بیانوو د حدیث شریف مفهوم دی چې کوم سړی روزهدار ته روزه ماتې ورکړي او هغه روزه ماته کړي د ده په روزه ماتې باندې نو دله به پوره د روزهدار ثواب الله د خپل در نه ورکوي د روزهدار د ثواب نه کموي نو اوس که یو سړی د ورځې شپېتو مسکینانو ته روزه ماتې ورکړي نو ده ته به الله تعالی د شپېتو روزو ثواب ورکړي دا شپېته ما به طور مثال وي که یو شتمن سړی وي الله حلال مال ورکړي او هغه زرو کسو ته ورکړي روزه ماتې نو د زرو روزو برابر ثواب به ده ته میلو شي نو ګویا کې ده په یو ورځ کې زر روزې هغه ونیوي دا خبره د حدیث مضمون هم دی مفهوم دی او علامه ابن الجوزي رحمت الله علیه په دې باندې کتاب التبصره صفحه 86 جلد دویم کې تصریح کړې ده هغه فرمایي من فطر صائما فله اجر صائم فاجتهد ان تصوم رمضان 60 یوما وایي څوک چې روزه ماتې ورکړي روزهدار ته نو دله د روزهدار برابر اجر دی نو وایي ته کوشش وکړه چې ته په یوه ورځ شپېته روزې ونیسې سامعین حضرات هر انسان کولی شي څه نه څه چې دې روزهدار ته ورکړي حصه به قدر جثه څوک غریب دی هغه کجوره دو ورکړي څوک مالدار دی هغه زیات چې دی نو امداد د روزهدار وکړي او ورسره دا یو خبره هم یاد ساتئ چې روزه ماتې دا نه دی چې سړی لومبی کم کجوره خولې ته کړي هم مراد ده نه روزه ماتې نه مراد د هغه مړول دي کجوره دې ورکړه سالن دې ورکړه ډوډۍ دې ورکړه روزې دې ورکړې فروټ دې ورکړه دې روزهدار چې وګرځې دې دې پسه موړ کړه دا ټول په افطاري کې راځي او خبره د نیت ته او روزهدار لم پکار دي چې بخل نه کوي څوک څه ورکړي چې هغې باندې هغه روزه ماته کړي هغه وخوري او په دې نیک نیتۍ چې الله ماله ثواب راکوي د خپل در نه هغه سړي له هم ورکړي چې چا ماته روزه ماته راکړې دی دې کې کوشش کول پکار دي ضرور میدان دی الله تعالی دې موږ له په دې د عمل توفیق راکړي آمین ثم آمین ربنا اغفر لي ولوالدي